په څلورم ون ډے میچ کې افغانستان آیرلینډ ته په 240 رنزونو باندې یو غټ شکست ورکړی دی. ابراهیم زدران او صدیق الله اتل زبردست بیټینګ کړی دی، دواړو سلیزي وهلي دي. 343 رنزونه د افغانستان لوبډلې جوړ کړي چې په جواب کې ورپسې د آیرلینډ لوبډلې 301 رنز جوړ کړی دی. آیرلینډ ورپسې هم فایټ کړی دی، دا نه چې آیرلینډ دا میچ په اسانه باندې مطلب بایلل دی. آیرلینډ هم لږ ډېر فایټ کړی دی. آیرلینډ له طرفې چا ښه بیټینګ کړی، چا ښه بالینګ کړی، په هغې هم خبره کوو. خو د افغانستان له طرفې ښه بالینګ چې کوم دی یامین احمدزی کړی چې 4 وکټ یې اخیستلي، خو سکور یې ډېر زیات ورکړی. په 10 اوورونو کې 1 رنزونه ورکړي دي او 4 وکټ یې اخیستلي. راشد خان ښه بالینګ کړی، 10 اوورونو کې یو کم 50 او 3 وکټ یې راشد خان هم اخیستلي دي. او د دې سیریز چې کوم مین اف د سیریز راځي ابا راشد خان راځي. د 15 میچونو ون ډے سیریز د چړومبنۍ میچ پکې د باران په وجه خراب شو او ورپسې دویم میچ، دریم میچ او څلورم میچ درې واړه افغانستان وګټل. او دویم او دریم میچ ګټلو نه پس د افغانستان لوبډله د ورلډ کپ 2027 ون ډے ورلډ کپ 2027 ته هم کوالیفای شو. یعنی کوالیفاینګ راوند بوز د افغانستان لوبډله نه کوي، ډایرکټ کوالیفای شو. جی خیر، اوس کم میچ چې بیګا شوی د افغانستان ورسز آیرلینډ د هغې سکور کارډ طرف له راځو. افغانستان 343 رنزونه په 50 اوورونو کې جوړ کړي او 9 کلاډیان د افغانستان اوټو. رحمان الله ګورباز په 10 بالو 12 رنزونه جوړ کړي دي. ابراهیم زدران په 113 بالو 109 رنزونه جوړ کړي دي. صدیق الله اتل زبردست بیټینګ کړي په 120 بالونو باندې 143 رنزونه، 14 بالونو باندې 24 رنزونه. درویش رسولي په 12 بالو 15، عظمت الله عمردی په 10 بالو 11، راشد خان په 8 بالو 9، حشمت الله شاهدي چې نټ آوټ هم پاتې شوی دی. رحمت شاه کپتان چې کوم دی ډېر لاست کې راوتلی 4 باله 2 رنزونه، غزنفر 2 باله 0 او احمدزی 3 باله 0 رنزونه جوړ کړي دي. د آیرلینډ له طرفې 3 وکټې میکډونګ ایشتلي چې 10 اوورونو کې 4 رنزونه ورکړي، سکور ډېر زیات ورکړی دی. ګیون هوای 10 اوورونو کې 1 رنزونه او 2 وکټې او مارک اډایر 10 اوورونو کې 2 وکټې، ټول نښه بالینګ مارک اډایر کړی دی. دې نه علاوه ورپسې د 344 رنزونو چې سکور پسې د آیرلینډ لوبډلې 301 رنز جوړ کړي دي. 48 اوورونو کې او 10 وړه کلاډیان ورله افغانستان آوټ کړي دي. بالبرین چې کوم دی هغه 119 بالونو باندې 109 رنزونه جوړ کړي د پکې سلیزه واخلې ده. پاسټرلینګ کپتان چې کوم دی په 25 بالو 29، شپږ باله 15 کیټ کارم کایلا جوړ کړي دي. 50 باله 14 رنزونه هری ټیکټر جوړ کړي دي. 15 باله 9 لوکان ټوکر جوړ کړي دي او 40 بالونو باندې 4 رنزونه چې کوم دي کارټس کیمپر جوړ کړي دي. د ظالم بچي د T20 غونډې بیټینګ کړي دي. د افغانستان له طرفې عظمت الله عمردی 10 اوورونو کې 15 او 50 رنزونه 2 وکټې، یامین احمدزی 10 اوورونو کې 1 رنزونه 4 وکټې، غزنفر 9 اوورونو کې 15 کم 50 1 وکټه، ضیاء الرحمن 9 اوورونو کې 1 وکټ، یو نه خراب بالینګ ضیاء الرحمن هم کړی دی. راشد خان ښه بالینګ کړی 10 اوورونو کې 1 کم 50 3 وکټې. صدیق الله اتل 1 اوور کړی 15 رن دی ورکړي، وکټې پکې یو هم نه ده اخیستلې. نو دا مکمل سکور کارډ د افغانستان ورسز آیرلینډ د 4م ون ډے میچ.